دا ډول چې اوس دلته موږ کوم درس تعلیم کړی پاکستان کې پیدا سوي یو اوس حاجي صاحب د ده وویل زه 5-6 میاشتې رالم موږ دلته پیدا سوي یو اوس چې افغانستان ته موږ لاړ زه ورته وایم دا کوم پښتو چې موږ وایو هغه پښتو باندې هغه پوهېږي لا نه په افغانستان کې یعنې موږ ژبې لا سره مختلفې دي موږ چې دلته کوم کار کړی یا کوم تعلیم کړی د انګلیش مویل یا کمپیوټر هغه هلته 100% کې که 10% یې بالا نشته دلته خو تعلیم وشی دغه نشته انجونیم سکول مې ویله خو هغه اوس بند شوه دا کادرآباد کې اوس مشرقي بایپاس پښتانه ټول افغانان دي مهاجر دي متاثره شوی خامخا 100% متاثره شوی اوس سطح د هغه سویه د دې مقابل کې ډېره کښته ده کم چې دلته د سکول یا د تعلیم نظام دی هلته یعنې 10% هم دا ډول نه دی لکه دې ځای ده که مدرسو کې وایي صحیح د مدرسې هلته زیاتې دي جوړ شوي دي نور هم جوړېږي خو د سکول دپاره دونه کار نه دی شوی زه ګر صاحب په دې نه پوهېږم افغانستان ته ولاړ شم زه به څه وکړم یا به څه وایم زه څوک پېژنم نه هلته د افغانستان باندې خبر نه یم چې څه وایي هغه څنګه قانون دی څنګه نظام دی یو څوک چې پاکستان کې پیدا شوی وي یو څه عمر یې په کوټ کې تېر کړی یو څه عمر یې پنجاب کې تېر کړی نو هغه په افغانستان کې څه چل وکړي څه کار به وکړي پلار هم نیکه وایي چې د کندوز یو دا به تللي یو څو سوه به کوره تللي خو زیات اوس هم دلته دي داسې کورونه لاړه چې لږ بودیجه ولري لږ هلته کار روزګار جوړ وي یا مځکې ولري ولاړ شي خپل ژوند جوړ کړي دا چې کوم اوس پاته دی دا خو وایي چې موږ د تلو کرایه نه لرو هلته چې ولاړ شي هلته دونه امداد نه ورسره کېږي چې دوی دا ژمی تېر کړي ژمی را روان دی دوی ډېر سخت دی چې دوی ولاړ شي هلته دا هر یو 10-15 کوچنیان د تقریبا 600 شاګردان وو په حبیب رحمان لیسه کې اوس هغه لیسه هم سیل کړه بنده یې کړه وایي دا غیر قانوني لیسې سکولونه دلته افغانان جوړ کړي دي دا 20-25 کال دا سکولونه شو غیر قانوني نه وه اوس د افغانانو د مهاجرو قصص وایي دا غیر قانوني دي بند یې کوي اوس ټوله شاګردان په کور ناست وي تر بلې خبرتیا پورې مه راځئ خو د دې ځای چې ولاړ شو هلته به ګورو چې هلته موږ ویلی شو یا که خپل د نس غم وخورو موږ پلار دی هغه سپین ږیری دی کار خو نشي کولی چې هلته ولاړ شو خو تا ته معلومات شته چې کار روزګار دونه پیدا کېږي نه نو 3 نفره چې کار وکړي لکه یو کوچنی کور وچلوي هم ډېر مشکله دی د یو کوره 15 نفره ځوانان ولاړ شي که یوه ته کار پیدا شي 4 بېکاره وي کار چانس نشته هلته چې څوک کار وکړي اپلای مو ډېر وکړئ ټول کوشش وکړئ نه ورکوئ نو شناخته کارت چې هغه موږ خپل بولي لا نه شناخته کارت به کله راکړي اوس موږ دا مشران دي دا د افغانستان دلته راغله مشران شوه موږ دلته پیدا شوو په موږ باندې یو بل تهمتونه تړي کله مو نیسي کله راته یو نوم راخلي کله بل نوم اخلي نو چې اوس موږ افغانستان ته ولاړ شو هغه به چې تی څوک یاست تی چې تللي یاست خو دا سپین ږیري مشران تللي تی څوک یاست هغه به موږ ومني که به ملا ونه مني چې دوی مو نه مني چې دلته پیدا شوي تعلیم مو کړی کار مو کړی د دوی مطابق د دوی د قانون مطابق ژوند کوو دوی مو نه مني نو افغانستان کې به ډېر مشکله وي زموږ ژوند چې هلته موږ تېر کړو چې ومو پوهېږي چې افغانۍ د ولاکم په یو حال پرېږدي کشر و مشر نه ګوري پیسې غواړي چې پیسې چا سره یې ورکړي صحیح د کنې اړوي اخواته اخوا چې واوښتی اوس زه یم اخواته واوړم زه نه څوک پېژنم نه څه دی 100 قسمه کارونه زما څخه خلک ګټه اخیستی شي منشیات هم راباندې کوی شي ترهګري کارونه هم راباندې کوی شي ولې ما ته هېڅ معلومات نشته دا څوک دی ښه دی که بد دی یو مشر دی هغه خو دغونه انقلابونه تېر کړي پوهېږي تجربه لري موږ چې واړئ موږ که پیسې څوک ولري ورکړي صحیح د کنې ولاړئ د هغه ژوند خراب شو 50% کبر ته خپل تر کور راورسېږي نور خو هلته معلومات نه لري چې زه اوس په کوم ځای کې یم د افغانستان په دې سر کې یم که په هغه سر کې یم غوښتنه دا لرو چې یو پالیسي داسې جوړه کړي دواړه حکومتونه چې ټیم سره سره هلته موږ ته یو کار یو روزګار یو ځای بندوبست وکړي بیا همدې ځای په عزت سره وساتي دلته دا موږ مشران موږ نیکونه چې راغلي د خپل عزت د ساتلو دپاره راغلي او اوس دلته بېرته زموږ د عزت سره هغه لوبې کېږي چې په کوم افغانستان کې کېدلې اوس په دې ځای بېرته موږ هجرت کوو هلته به دا د سره ژوند شروع کوو